زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کسو د کلی نه دیهاتو نه براتلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه سره ډیره مینه وه او به د دې کلي نه راتلو حضور له به کله ګاجرې کله مولې کله ټماټر ساګ هر څه راغشتي و را روان و نو چې رابغې پیغمبر علیه السلام به ورسره ډېر محبت کو پیغمبر علیه السلام به فرمایل هذا بدوینا ونحن حضارته حضور به دا زمونږ جنگلی دوست دی او مونږ د خاریی دوستی یعنی شهری دوستی زمونږ زه د خار دوست یم او دا زما ځنګلي دوست دی روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل بازار کې روانو چې وی کته دې بازار کې ناست دی او پیاز ټماټر سبزی خرڅی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په د شان راغی په دې سترګو یې ولا لاس کې خو جی سبحان الله او تک تورو د رنګ نه رنگ یې ډېر تک تورو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاسونه ولا په دې سترګو باندې ږدي وګورئ د لوی خاندان د قریشو سردار د تمامو خاندانونو سردار په تمام انسانانو کې بهترین انسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عام سړي سره څنګه تعلق ساتي پیغمبر علیه السلام راغی هغه سبزي خرڅوله حضور دواړه لاسونه ورته د شانه په دې سترګو کې خو حضور څه وایي من یشتری هذا العبد دا غلام خرڅوم څوک به رانه والي پیغمبر سلام گپ لګی جی ورسه دا غلام خرڅوم څوک به والي کله چې دا خبره واورېده مسکې شو تک تورو بدرنګو ډېر د رنګ نه او ډېر د کلو نه ساده انسانو حضور سره مینه و حضور لبه بادرنګ ټماټر پیاز راوړل ډېر په مینه محبت پرات حضور چې आवाज وکړ من یشتری هذا العبد دا غلام خرڅوم څوک به والي نو دې د ښکته نه ورته وایي حضور دا ته چې څه خرڅې نو دا تا نه څوک هم نالي دا ډېر بېکاره څیز دی په ده باندې څوک څه کوي چې دا ستا دا سودا ډېره بېکاره ده حضور دا به خرڅه نه شي پیغمبر علیه السلام ورته د څه فرمایي ورته وایي ولکن انت عند الله عال ای صحابي خفه کېږه مه چې ته تورې رنګ دې تورې دی یا بدرنګې ستا د حضور څه مینه ده ولکن عند الله عال ای صحابي د الله په نزد ستا ډېره لویه مرتبه ده رب ته ګوره ډېر نږدې کوم داسې داسې تورې زما عزتمندو الله دې موږ ټولو ته د یو بل د مرتبې د یو بل د منصب د یو بل د آداب و احترام